الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو ستاسو نه معذرت کوو ځکه چې زموږ ډېر زیات پروګرامونه او بل دې لارو کوڅو کې به هم خلک ولاړو انشاءالله چې ټوله ولس په دې باندې پوه دی چې یاره زموږ نماینده څوک دی دغه خلکو وپېژندل هغوی اوس خلکو له لاک روپۍ هم ورکوي او 20 کسان راته راټول کا نه څوک ټوپۍ په سره یې نه ورله څوک پروګرام کوي دا به انشاءالله چې تاسو دا ځل کې خیر پیل شي بیا به دوی ستاسو قبرونو له راځي او قبرونه به هم درله کړي اوس ورته د بلورو د میز جواب کوئ هغوی ورله راځي او اوس روان شوي دا نه پتواران ساس کړي دا لاره به نافقۍ زه به د هغه کړم او زه به دا وکړمه ملګرو دغه خلکو پېژندلي دي الحمدلله په دې 2 کاله نظامت کې چې نه را سره فنډ و نه مې تنخوا وه الحمدلله هر ځای ته مې ځان رسولی د هر غریب تپوس مې کړی او ستاسو څه کې د دې ټولې صوبې د غریبانانو کار برابانې سازي نو مهرباني وکړئ که یو سړی د یو پارټۍ سره تعلق هم ساتي دغه غټې پارټۍ دي غټو ټورله ورکوي بل ځای کې به سیټ وګټي خو دلته موږ ته د خپل نماینده ضرورت دی د خپلې طبقې د نماینده ضرورت دی دغه خلک موږ نه ووټ والي او بیا په اسلام آباد کې په داسې ځای کې دیری چې د هغه ځای کرایي محتاج سره نه بیا 4.5 کاله پس راشي او دا بیا اودسه جنازې کوي د غریب سړي جنازې ته هم اودس نه کوي او راروانې او تاسو ته تپوس وکوئ وایي تاسو له جنازه درځي خو دغه د الیکشن وخت دی دا له 20 ورځې دي لکه سپرلي کې چې مرض را پیدا شي او دی نه د دوی خپلې ورځې دي بیا اوټ به د یو له ورکړئ بیا به ورله سفارشي بوځي لار کې به پرې ډوډۍ هم خوري ګاډی به هم ورله کې 10,000 روپۍ تش امتیازه په میلاوېدو لګي او زما نه په اسلام آباد کې کور شته او نه حیات آباد کې سالار محمد شالي دې مشرانو ته پته ده هغه قام له ګټه کړې ده ما له ګټه نه ده کړې او ناظم چې پاشي چېرته له 20 روپۍ ځان له ګټي زمونږ په غیمو سر ولې موږ ویل چې یاره دا قام مایوسه نه شي او الحمدلله هغه کوم کار چې موږ کړی کوم کردار موږ دا کړی د هغې دغه موږ ته میلاو شوه صله ستاسو دا مینه ستاسو دا محبت او تاسو درته څه وایم چې خلک ګرځي سوالونه کوي منتونه کوي و یاره ماله میټینګ وکړه او والله موږ سره د چې تاریخه پورې 3 او 4 میټینګه دي نن هم زموږ 5 میټینګه وو خو زما نه خو د چا لالچ نشته نه راله په صدقه کبل چاله کوي خو هغه نه به له 20 روپۍ اخیستي موږ له الحمدلله خپلې پیسې هم لګوي چنده هم راله راکوي په دې پوه دي چې یاره دا زموږ نماینده دي نو انشاءالله د مونږ ټیم هم دی الیکشن که خیر تاسو ګټلی دی خو اوس به انشاءالله د الیکشن په ورځ ګټل شي په هغه ورځ چې تاسو لاړ شئ دا به نه چې ګنیخني ده او لړه ده او پلانې دی او ډنګرې دی او په دې انتظار به هم نه اوسېږئ چې ورېږه په یاد به ګاډی رالیږي که د چا په ګاډي کې لاړئ هېڅ خبره نشته دی هلته هم که پرچې هم د بل نه راواغسته څه خبره نشته دی خو دننه به ړومبی تاسو په پالنګ باندې مهر وهئ او مشران او زنانه به په دې پویه کوئ چې یاره ړومبی به تاسو پالنګ باندې مهر وهئ ځکه چې دا بعضې نښې به دواړو کې نو هسې نه په وړو کې اوټ کې هغه نښه ونه وئ نو زنانه به په دې پویه کوئ او یو د سړي هم دی یو د زنانه هم دی زنانه به هم بوځو ګورې زه چې ښځې له جامې علمه په ټولو دوکاندارانو یې وګرځم اکثر یې خوښه نه شي ایسته بېرته راشي نو دا زموږ د ننګ او د غیرت کار دی او په هغه ورځ به که خیر ورته ووایي چې به وختي پوخ کړي ښه مزېدارې جامې به واچوئ مونځ به وکئ 2 رکعته نفل به وکئ او بیا به ځئ که خیر ړومبی به هم دا کوشش وي چې خپل اوټ پول کوي ځکه چې ورځې هم لنډې دي د پولینګ د بندېدو هم هېڅ پته نه لګي اوس الحمدلله موږ سره ولس ولاړ دی خو موږ څه دا غم دی چې یاره دا اوټ اوس پول کړي نو انشاءالله که خیر ګټه به هم د دې غریب ولس وي او دغه خلک تاسو پېژنئ دغه بیا نه چې ټرانسفارمر دې خراب شي 4 ډاکسنې به ورډکې کړي په حجره کې به ورته ناست دی هغه نه په بله کړکۍ وځي وایي هغه خو اسلام آباد ته لاړې بیا موږ سره میلاویږي هم نه او الحمدلله ما ته په تحصیل کې وښودله که دغه سیاست هم خوښ یو که نه خلکو ته حجرې کې دا لوغړېده هم خوښي نو مهرباني وکئ زه ستاسو طبقې نه یم یو کمی به راکړي چې پیسې به راله سالار محمد شالي نه یې ګټلي او ځمکه به یې راله نه یې ګټلي نور والله که دغه نه زما په شان خبره کولی شي او نه پکې زما عمرانه شته دا خو موږ چاړاګان ولیږو بیا هلته خوله نه شي بېرته کولی مهرباني وکئ
څنګه چې په تنګي تحصیل کې به غریبانانو برید تاوهل چې زمونږ یو نماینده دلته شته انشاءالله به پېښور کې تاوی او د دې ټولې صوبې د غریبانانو تپوس به انشاءالله الله خدا وباد لرا د مونږ هم د بسخیری به په دې سو شعر العلم ده نو زه په دې سو شعر خپل خبرې ختمې کړم وی د مودونه د سیندونو خوا کې اوسو د مودونه د سیندونو خوا کې اوسو خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي او زه رښتونه چې سوای مې رښتیا شي خلک وایي چې په دې سړي پیریان دي واه ډېر ښه زه خو به دا یو دوه خبرې وکړم مختلف خلک راغلي دي زموږ د لمنې ته د علاقې ته مختلفې جنډې دي هر سړی دا واس کوي چېرې زه به دا وکړم او زه به هغه وکړم خو زه دا وایم تاسو ته چې په دغه ځای کې یو څاروی راخلاص کړي په خور کې ورته ګیا واچوئ نو هغه څاروی چې د هغه ځای نه را روان شي نو هغه خور له ځان رسوي ما خپله خور ونه پېژانده چې زموږ خور کم یو دی دا سړی ولاړ څه ته دی دا د دې قوم دپاره ولاړ دی دا چا ته ولاړ دی سوال درته کوم چې دا د سالار محمد شالي صاحب زوی دی او هغه د یو غریبې کورنۍ و خو په دې قوم کې چې کوم ده نو ډېر خدمت کړی دی او ډېرې منډې تړې والي داسې جنګو کاکا داسې شیر علي باچا صاحب داسې غلام کاکا داسې ډېر لیډران داسې وو چې کوم دی نو هغوی دا منډې تړې والي دي نو زه ته دا سوال کوم چې دا کومه نوجوان دی دا په حقه ورځ باندې په کالج باندې ټول چې کوم دی نو ورځئ او ودرېږئ به دې پولنګ ته انشاءالله باقي سره ته ازادي دی که څوک راولي او ټیم به دی ورکوي او سیده به ولري انشاءالله بس ما دغه دوه درې خبرې وي او ټیم